نو دی وجنا دا جمعۃ الوداع د رخصتۍ د رمضان کریم دغه جمعه په دې باندې ما دا تاسو ته پیغام دی امت مسلمه لا په هر ځای کې علماء کرام دا پیغام ورکوي څنګه چې د ستاسو په رمضان کریم کې عبادات وو څنګه چې په رمضان کریم کې د ستاسو تلاوت ماشاءالله چا 2 ختمونه او چا 15 ختمونه د چا 10 ختمونه دا د ستاسو معمولو د شپې قیام الحمدلله د ډیرو مؤمنانو معمولو ذکر او اذکار د ستاسو معمولو درود پاک دا د ستاسو معمولو خیرات و صدقه دا د تاسو معمولو دا پیغام در کول غواړم چې اے امت مسلمه اے د حضور مبارک خیسته او خوږو امتیانو چې ستاسو عبادتونه الله ډیر خوښ دي سبحان الله د ستاسو قیام اولاړه الله په ذات قسم الله ډیر خوښه ده د ستاسو تلاوت هم خوښه دی د ستاسو ذکر او اذکار او درود پاک او خیرات او صدقم الله ډیر خوښه ده دا یو پیغام ورته ملاوږي چې خدا را دا عبادت جاری او کنټینیو وساتئ دا مپری دی ځکه دا یاد لره حضور مبارک فرمایي او دا د صحابو د ټولو نظریه ده او دا تاسو نمزي او تپوس کوما چې آیا زمونږ او ستاسو رب الہ العالمین دا صرف پر رمضان کریم کې د عبادت مستحق دی دا څه خو نه ده ټول عمر ټول زندگی ټول میاشتي ټول ساعتونه او وختونه زما استالو رب لا یزال جل مجده دا مستحق العبادت دی دا د عبادت مستحق دی پر رمضان کریم کې د ستاسو قیامو رمضان نه علاوه بم د ستاسو قیام وی پر رمضان کریم کې د ستاسو د شپې یا د ورځې تلاوت او قران کریم مبارک سره تاسو وابستګي وا دا وابستګي با قران کریم مبارک سره تا حیات او همیشه د پاره قائم او دائم ساتي تاسو ذکر او اذکار سره درود پاک سره تاسو وابستگی وا خیر خیګړی سره صدقه او خیرات سره یو غریب یو فقیر په هغه باندې خیال ساتنه پر رمضان کریم کې د تاسو معمولو دغه ټول کارونه به ان شاء الله تعالی زموږ اراده ای چې دا به ان شاء الله تعالی په نورو میاشتو کې عمده رنگ جاری او ساری به ان شاء الله تعالی ګورئ د زمونږ او د ستاسو دا کمزور عبادات چې په رمضان کریم کې ما او تاکړه دا باقی ورځې هم الله تعالی مونږ او تاسو له توفیق راکا یو 2 رکعات نفل ما او تا زیات کړي قران کریم مبارک تلاوت بزما اوستا یو ختم زیات کړی درود پاک بم لگ زیات ویلای ذکر او اذکار بم لگ زیات کړي خیرات صدقه بم لگ زیات کړي څنګه چې صحابي رسول فرمایي چې حضور مبارک با په دغه اخیرنه عشره کې په خصوصي توګه باندې سخاوت دومره زیاتې د صحابي رسول فرمایي لګتی زهوا چې الہ العالمین د طرف نه پزمکه باندې چلےږي سبحان الله دومره به دا هر څه زیات شو نظمونګه استادو
دا لگ لگ غوندې عبادتونه مو زیات کړه مؤمنانو مسلمانانو. تاسو راته ووایئ تاسو چې څومره خیر او برکت یو زمونږ او تاسو په رزق کې څومره برکت روان دی. د بوزي په نسبت باندې زما او ستا په درستخان باندې په ډېرو تعداد کې د خوراک او د څښاک سیز پروت وي. ګوره دا د زمونږ او د ستاسو د هغې فرمانبردارۍ او د اطاعت هغه خیر او برکت الله جل جلاله ما او تا ته په رمضان کریم کې ښایي. د هر چا په درستخان باندې په رزق کې د بوزي په نسبت باندې څه نه څه فراخي وه چې په بوزه کې به ما ورته یو خوراکو په رمضان کریم په هر پېشمني کې او په هر ماښام کې کم از کم هر مومن مسلمان دعا او درې قسمه خوراک الہ العالمین د طرف نه کړی دی. او د چا چې په نورو میاشتو کې بیماری وي تکلیفونه یو بدن یې کمزور یو په دغه رمضان کریم مبارک په دغه روزو باندې الہ العالمین د زما او ستا په صحت کې څومره خیر او برکت نازل کړی دی. څنګه چې حدیث دی چې حضور مبارک فرمایي چې تصوموا تصحوا روجی اونسای په صحیح طریقه باندې محبوب علیہ السلام فرمایي د دغه روجو په بدله کې الہ العالمین بیمارانو له خدای پاک صحت ورکوي. داسې زمونږ او ستاسو روحانیت دا ورسره زیات شوی و، خوشحالی وي، تکلیفونه نه وو، بیماری کمې شوې، رزق م اضافه راغله. علماء څه لیکلي دي وی چې د یوې میاشتې د امت محمدي صلی الله علیه وسلم د عباداتو او د اطاعاتو او د فرمانبردارۍ څومره خیر او برکتو چې د په کور کې موجود او د په وجه باندې هم الله جل جلاله په چم گاوند کې خلکو له رزق او خوراک ورکاوه. تاسو به کتلی په دغه روډونو باندې په دغه پټ پاتونو باندې په مخصوص ځایانو کې به دا غریبانان او فقرا او دا بناستو او مخې ته به ډېر نعمتونه به یو. نو ګوره دا یاد لرئ په دغه جمعة الوداع باندې دا خبره که دا عبادتونه او دا څنګه چې ما او تا خدای پاک جل جلاله نه په رمضان کریم کې یریږو، ګناهونو نه ځان ساتو، ماشاءالله منظم کوو او بیا خصوصا په جمع باندې کوو، قسم دی که دا عبادات او دا د ګناهونو نه اجتناب او پرهیز او دا د الله بندگی دا ما او تا عمدغه رنګې د رمضان کریم نه علاوه په 11 میاشتو کې جاری او ساری وساتله. عمدغه رنګې به زما او ستا نه په رزق کې برکت ختم شي او نه به زما او ستا په کور او په صحت کې برکت ختم شي. عمدغسې به زما او ستا په کور کې، زما او ستا په صحت کې او زما او ستا پر رزق کې با عمدغسې برکت الله جل جلاله په دغه باقیو میاشتو کې الله ان شاء الله تعالی پیدا کوي څنګه چې په رمضان کریم مبارک کې روان دی.